بسم الله الرحمن الرحیم. لاول خو یحیی جان به تاسو ډېر زیات مشکور چې تاسو راغلی موږ لم ټایم راکړ. د هغې نه علاوه زه د خپلو ملګرو جاوید حسین خان اعزاز بی، جاوید ګلباغ، اشفاق بی، محمودین بی، د ټولو هغه ملګرو مشکور یم کوم چې موږ سره په دغه سخته ورځ باندې روتې دي، موږ سره الیکشن کړی دی، هلې ځلې را سره کړي دي. دغه نه علاوه هغه څنګه چې یحیی جان وایي خبره کېږي چې وینور په ګوته نه پټېږي. څه لږ وخت مخکې که تاسو وګورئ د عوامي نیشنل پارټۍ ضلعي صدر شکیل بشیر خان هم یو پریس کانفرنس کړی دی او هغې پکې دا خبره واضحه کړې ده چې دا الیکشن چې کوم دی دا قومي وطن پارټۍ ګټلی دی او دا په دې تحصیل تنګي کې که موږ وګورو نو د ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپو او د صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو د دومره کارکردګي اګه هر څه لحاظ سره موږ ترقیاتي کارونو لحاظ سره وګورو، د سکولونو، د کالجونو، که موږ د بجلو حوالې سره وګورو، د نوکرو حوالې سره وګورو، د هسپتال لحاظ سره وګورو، نو هغه ظاهره شوې ده چې هغه دلته کې صرف او صرف قومي وطن پارټۍ کړي دي او ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپو کړي، صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو کړي دي. څو پورې چې دا خبره ده د الیکشن دانلې حوالې سره، نو یحیی جان به کله چې کینډیډیټ څوک د آر او افیس ته نه پرېږدي نو دې څه مطلب شو؟ بل دا چې په دې کې سرکاري مشینرۍ استعمال شوي دي، 4 MP-ګان روتې دي، په دې کې هغوی باقاعده کمپین کړی دی، یو پکې چې کوم دی MNA روتې دی هغه پکې باقاعده برخه اخیستې ده، هغوی بیا تر هغه ساعته پورې ناست وو تر څو پورې چې هغوی په زور باندې په آرو باندې 3 MNA-ګان تر څو پورې چې هغوی په زور باندې دا فیصله نه واخیستې. دا فیصله د تحصیل تنګي عوام بالکل نه مني. زه دا یو خواست کوم تحصیل تنګي عوامو ته، خپلو پښتنو ته، د قومي وطن پارټۍ هغه پښتنو ورکرانو ته چې کوم موږ سره په هر محاذ په هر ډګر باندې ولاړ دي چې تاسو مایوسه کېږئ مه، ستاسو حق تپوس به ملي رهبر افتاب احمد خان شیرپو، صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو او موږ ټول په شریکه باندې په دغه ورځ سبا باندې کوو. انشاءالله موږ به روزو د تحصیل سکرټریټ مخې ته زموږ سبا 11 بجې د خپل حق غوښتو لپاره راغونډه د احتجاج دی، په دې کې به موږ ټولو په شریکه باندې برخه اخلو. زه د تحصیل تنګي عوامو ته دا یو پیغام ورکوم چې روزی څنګه هم چې د اوټو زور سره د اوټو سره خپل حق تپوس وکړو او تاسو باري اکثریت سره ابراهیم مومند او قومي وطن پارټي کامیابه کړه، همدغه شانتې سبا روزی او د خپل حق تپوس وکړئ او زمونږ احتجاج به تر هغې پورې وي څو پورې چې موږ خپل حق نه وروړی، که قانوني حق سره وي او که چې کوم دی نو احتجاجي حوالې سره وي. دا احتجاج به څه وخت شروع کیږي؟ دا به یحیی جان به سبا 11 بجې به شروع کیږي د تحصیل سکرټریټ مخې ته، او څو پورې چې زموږ صوبایي چیرمن سکندر حیات خان شیرپو هغې مخکې لایحه عمل اختیاروي او مخکې شاید موږ په هغې باندې ځو. تحصیل تنګي غیرو عوامو پښتنو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ ما خو مخکې هم وویل، جاوید حسین خان هم وویل چې څنګه د تحصیل تنګي عوامو دا یو ګفټ په ذریعه باندې، دا یو تحفې په ذریعه باندې دا سیټ چې کوم دی نو افتاب خان له قومي وطن پارټۍ له صوبایي چیرمن له ابراهیم مومند له ګفټ کړی دی او په باري اکثریت سره موږ ګټلی دی او دا زموږ چې کوم دی قانوني او آئیني حق دی چې یاره موږ د خپل حق تپوس وکړو، موږ احتجاج وکړو، موږ سره ظلم شوی دی، موږ سره زیاتۍ شوی دی، موږ به روزو او موږ به هغې پورې د هغې دمه پورې په قلاره نه کښېنو څو پورې چې موږ خپل حق ترلاسه کړی نه وي.